نن سبا مسلمانان به مونځ تم ډېر په زور راړی. دا د دې هغه نرم او پاسته عبادتونه د مونځو د قالین عبادت دی. د قالین دا پوس عبادت مسلمانان داسې په زوره کوي. الله دې نه کړي که دی له امیر المؤمنین د جهاد حکم وکړو چې دی به کیړی کم ترخي نیسي. زه هم چې د مولانو به هم دا پټکي لاس کې نیولي یا منډې به وایي. الله بندګانو دا مونځ ډېر په مینه او محبت پکار دی چې جج سره د ملاوېدو کم ورځ او کم تاریخ په هغه ورځ ځان صفا کې څنګه یاره که نه صفا کې جان عالمه ویښتو کې منګس سړی وي که نه وي چې غټ سړي سره ملاقات کې هلکه څنګه خرچه سړی په ځانو کې که نه وي یاره پلان کې خان سره ملاوېږم نو دا ستا رب سره د ملاقات او د ملاوېدو ټایم دی. ښایسته لباس کې پوره په توجه درېږه. دا نه چې دومره د توجه په مونځ کې خراب وي چې هغه مونځ کې اختلاف شو چا وې 4 رکعاتې شوي دي چا وې 3 رکعاتې شوي دي. هغه یو وي جنګ پې مه کوې رکعتونه 3 شوي دي. امام صاحب ورته وی څنګه؟ هغه ورته وی چې زما 4 دوکانه دي په هر رکعت کې زه د یو دوکان حساب کتاب برابروم. زما 3 دوکانه وشو زما 4م دوکان څه شو؟ وی رکعت دی لا خوړلی دی رکعت پوره کړه چې زه دا حساب کتاب وکړم. هغه وی بس ته د خبره به ټول نه ټیږي چې رکعت پاتې شوی دی. نو زمونږ د مونځ دا حالي په زوره به د عوام مانځه ته راوباسي که نه دا د مونځ په حقله کې دي نه پوهېږي. ماشوم ویلي بابا ورته وی بچې ته د الله نه څه سوال کوي؟ زه خو د الله نه سوال کوم چې زمونږ د جومات د لوډ سپیکر خراب شي. بابا ورته وی ولې؟ وی چې لوډ سپیکر سمي او بانګ اواز واورو نو مور راته وی چې شا به مخ خلاص وکړه او 10 چردامو ګزان جومات ته رسوه. نو وی چې دا اواز ختم شي نو زه وی زه به بیا وایم چې بانګ اعلان دی ویلی. وی چې ټایم تیر شي بیا ورته وایم چې اوس پیسه کې اوس خلاص هم ټایم تیر دی. نو داسې او ګوره پخوا دا طریقه وه چې د عوام ډېر بې علمازه وو نو دا به په زوره د مولانو مونځ له راوستله. یو ځای کې چېرته کلي والا تلي وو نو سړي ته یې وی چې زمونږ امام شه هغه ته یې تنخوا به څور راکوې؟ نو وي دومره تنخوا به درکوو. هغې وی ډېره ښه ده چې لاړو به خلک زمیندار وو دی چې د سارې مونځ له لاړو هېڅوک نه نو کټ یې ځان پسې ودره اقامت وکړو دا غرب غروب یې شروع کړو. هغه هم داسې مقتدي و چې روکو سجده پکې نه وه خو زه د خپل کار وکړو. ده وی چې به 2 قسم مونځ وکړو الحمدلله. سار ته بیا ماسپښین ته په لار کې چا تپوس وکړي استاد جي سار راغلی وي ویا وي کسان مسان وي یو ملګری و وي ها نو هر یو هغې چې 10 کسه نو هر یو بل ته وی ته تللی وي هر یو چې زه نه یم تللی. دې وی چې ته مېلمه راغلی دی هغه تللی دی مونځ کې چې بیا استاد جي ته وی څوک نو هغه ورته وی زه بیا به ګورم. نو مازدیګر چې ټول رالل نو استاد جي ورته وي دا مېلمه خوا کې دا هغه سارانې مقتدي دی. نو هغه به خلکو مونځ نه کو بل ځای ته امام تللی نو هغه چې کله امام کو نو هغه ګل مې داسې حساب و چې خلک مونځ له نه راته نو دا امام په یو پسې وګرځېدو چې زه م امامتی له راوستم اوس تاسو په خپله مونځ له نه راځئ. هغې ورته وی استاد جي خفه نه شي مونږ یو زمیندار دلته بچکچ ماته اوس خوابوی رانځي خټ اوس خایي جامې دا مونځ ګران نه دی دا خو مونږ دې ځای په دې پول هم کولی شو. مسله ټوله د اودس نه روانه ده اودس راته ګران دی. چې سوچ وکړو نو هغه بیا راشي نیم دین دې ته اسان که کیدای شي په دې د سړي زامن شي. هغه ورته وی تاسو یې بې اودسه کوئ وروره خو چې بله ورځ استاد جي بانګ وی نو دا کودال او دا رمبي او دا لرونه لاس کې نیولي دي جومات کې ګوټ ته ایښي دي دا ګپ شپ شروع دی پسخه جامو کې په صف کې ناست دي. څنګه یې لکه بچکچ دې مات کو که نه وی ما خو مات کا بل وی ما خو نن ورته دوایي اچوله وي نور به نه کېږي یا بل وی زم په ګوټ کې لګیا یم استاد خو هغې خیر چې دا مې څه جوج ماجوج را دننه کړو. نو بهی یو 2 میاشتې خو هغې ډېر صفتونه کول بار وروره اصل استاد خو اوس راغلی دی بهی وي اودسونه یې معاف کړو. دا نور خلک وایي چې علم ترقي وکړه وي زمونږ هم په اودسونو بیړه غرقه کړه وي تاسو وایئ چې علم ترقي وکړه. خلکو به یاره استاد دی هم دا دی د اوبو هغه ټنکۍ هغه دوچه کې شین واښه وشو دومره چا اوبه نه استعمالولې. بهی د امام جون خو لنډي خلک وایي 3 کاله د امام جون دي. اول کال محبت 2م کال نفرت او 3م کال رخصت. نو چې امام تللی دی
بل امام یې راوستی نو چې بیا هغه څنګه بانګ ویلی دی د هغه ربارو خلک خو د مونځ عادت شو نو هغه چې خلکو ته کتل چې دی خو دې پټي کې دغه ځای نسوارو مو غورځوي متیازې موږ یې بوټ پراخ کړي دلته نیت وتړي چې دا څنګه حساب کړي نو آخر کې دوچه چې څنګه ډکه وه ډیګۍ او مکه سې ډکه وه تشېده نو دی ورته وایي خانې تاسو اودس مودس نه کوئ ورته وایي استاد جي ګورې بله خبره ونه کړي لرکو دی دا زوړ استاد دین بچه دی وی هغه مونږ ته وایي چې بې اودس هم ستاسو کېږي حسن حسین مولوي صاحب دا څنګه امام و چې وایي چې بې اودس هم لمونځ کېږي ډارېږې ورپسې رنګ میلاو کړی چې استاد جي تا ویلي چې بې اودسه لمونځ کېږي ورته یا وی دا ولې وی په مونځ د له ما راواړول په اودس یې ځان له په خپله راړول هغه ورته غرق شو چې غرق یې نو دا یقیمون الصلاة نه شو د مونځ پابندي دې ته وایي چې ته به یې په خپله کې او د الله د رضا دپاره به